بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. حرف الباء للإلصاق في موضع اللغة في وضع اللغة، ولهذا تسحب الأسمان، وتحقيق هذا أن المبيع أصل في البيع والثمن شرط فيه، ولهذا المعنى هلاك المبيع يوجب ارتفاع البيع دون هلاك الثمن إذا ثبت هذا. مليش په دې ټول فصل کې صرف دوه خبرې دي، یو د با معنا ده او به تفریعات دي. دې خبره پوه شوي، معنا د با او به تفریعات. واورئ تاسو په شرعي معتمل کې ویلي چې د با لپاره لس معنی دي، تقریبا لس ذکر کړي کنه هدي. تعدید لپاره راځي بنور ذهب الله بنوره موکله د ما په معنا باندې راځي، بسرجه ما سرجه به شمک کې لپاره مثال مرګړې ما په معنا چی خرد آن به کبه یاران خوري خاک بران خرد ک تنها خوري او نور غني معنی د بعد باري تاسو پته خو یاد ساتئ بدی کې حقيقي معنی د با چې دغه الصاق دی ښه څه معنی ده الصاق په وسطواله وای بشوري ايوه خبره نو حقيقي معنی د با کومي وره الصاق. دویم جی دا الصاق چې کوم د الصاق چا باندې دوه شینه وس پکار دی الصاق بعد پاره دوه شینه، یو ملصق یو ملصق به. ملصق به دوه شینه پکار دی، دا باب داخلي کې په ملصق به باندې الصاق څه ته ویل کی په وسوالی ده. نو بعد په وسوالی معنی باندې راځي مررت بزید کې ویل کنه التصق مرور بمكان يقرب منه زيد نو څنګه يقرب له يقرب د څو کنال ته شرم تعامل کی. نو بعد الصاق د بارا دی الصاق څو شینه غواړي دوا، یو ملصق غواړي یو ملصق به غواړي. لکه مررت بزید دلته مررت ملصق دی، چا پوری ملصق شوی دی بزیدن زید پوری، او زید سره ملصق به دی. نن دا با په چا داخلي شق به ملصق به او څوک چې د بانه مخ کی او څه وی ملصق بوي او په دې څه دی څه ویل بارازیل بار ده الصاق سمانه په وسواله ای حقيقي معنی ده، او داخلي کې به ملصق به باندې مخ کې به څوک وی ملصق وي دې بوې شو. او اصل به ملصق یاد ساتي، اصل به څوک وي ملصق وي، اصل به ملصق. او په بیا کې اصل مبيع د تاسو مخ کې معلومه ده، سمن اصل نه دي، ولیکن مبيع کې فرق راشي بیا خرابيږي او سمن کار رنګ نور سمن به ورکیږي. که سمن فی الحال نه څه خبره نشته، که سمن سره بدلولې شي سلوبو به بل نوټ ورکې مرکولې شي، مبيع کې څوک دالو باندې شي کولای دا څه ده کنه. لہذا منګویل ملصق به اصل وی او ملصق به به تبع وی فرع وی دا څه ویل. نو بابا په سمانو داخلي کې ځکه مبيع کې اصل مبيع بیا کې اصل مبيع او سمن چی دا فرعوي تبعوي، او باچ بچا داخلي کې هغه تبع او فرعي کنه ملصق به چې څوک وي. نو په بیا کې بابا بچا باندې داخلي او په سمانو باندې پوه نه شولې به څو شي نه واړي دوا ملصق به ملصق باصل وي ملصق به با تبع او فرعوي، او په بیا کې مبيع اصل وي او سمن تبع او فرعوي. لہذا بابا بچا داخلي کې ملصق به باندې یعنی تبع باندې تبع بڅوک وي سمانو باندې وای نه شي خبره. نو ګورئ ته حرف الباء حرف باء للالصاق د پارا راځي په وضع لغتي په اجماع د اهل لغت باندې ښه لغت وضع دا شوی چې با الصاق معنی ده، نوري مجازي معنی دي، والبواقي مجاز د کسی لیکلي لاندې. ولهذا تصحب الاسمان دا وجه ده کنه مولوی صاحب چې بعد چا سره به وسط راځي اسمان سمن جمله دا مرګري کیږي د اسمان سره اسمان باندې داخليږي، ولی دغه مبيع را نزدیکی اسمان سره ملصقي مبيع د اسمان سره. د کتاب ولا خود سی ویلي چې د اسمان ملصقي د چا سره مبيع سره، اصل کې مبيع چا باندې چې داخل شي هغه تر نزدیکی مخکینه شي. مررت بزيد کې مرور را نزدیکو زید تا دا شاندل تمام دغه مصنف دا سی ویلي دي ښا چې دا باب چا داخل شي ملصق به دا به واسطه کیږي، دا تبره دا اصل سره به واسطه کیږي. کلام کې قلب دی کني حقیقت کې خبره ده چې دا
چې هغه اصل چې ملصق اقب رخلی دا باب هغه نه راکینج کی او خپل مدخول سره ملصق به سره به وسته اصل کې د څه دا او د الټه ویلي وتحقيق هذا ان المبيع اصل في البيع مبيع اصل ببای کې ټول دنیا ته معلومه ده والثمن شرط نو ثمن شرط دی په ببای کې ولهذا المعنى دغه معنی دغه معنی د وجه نه ملي سي دا تفریق به دي خبره لازم خبره دم نخبار حال جمله معترضه ده مبيع اصل لا ثمن تبدي د سی ول کنه نو چې اصل هلاک شیشه مکمل ختميږي کنه لہذا په هلاکت د مبيع سره به ختميږي او په هلاکت د ثمن سره نه ختميږي وورا ولهذا المعنى دغه معنی د وجه نه چې مبيع اصل لا ببای کې هلاك المبيع هلاك د مبيع چې یوجب ارتفاع البيع واجبای چې به ختم شي دون هلاك الثمن هلاکت د ثمن دا کار نه ور کوي اذا ثبت هذا فنقول کله چې دا خبره ثابت شوه مولوی صاحب دوه خبرې ثابت شولې بار ازید لپاره د الصاق یو او ملصق اصلي ملصق به فراوي دا ټول یو شو زم په بیا کې مبيع اصلي او ثمن فراوي دا دوه خبرې ثابت شولې اوس راځه اذا ثبت هذا کله چې ثابت شولې دا دوه خبرې دا موږ سي مفهوم یو فنقول من وایو الاصل ان يكون التبع ملصقا اصل دار مولوی صاحب اصل چې ان يكون التبع چې وي بتبع ملصقا بوسته وي دا تبع چا سره بوسته وي بالاصل اصل سره نو کدا شي کنه دا د چې کوم تر عبارت راوړ دي خو معنا دا شولا چې دا تبع به وسته یعنی دا به ملصقي وسته کړی شي وي چا سره بوسته اصل سره نو اصل به شي ملصق به هغه سره به وسواله وشو کنه دي تر عبارت ته وګورئ نو به څنګه شي چې فرع با ملصق وي او اصل با ملصق به وي حالان کې من خبر الټه کړی و چا پورې چې با په وسط شي عقب فرع عقب ملصق به وي چا سره چې با ولګي او څوک چې با نه ما قبل وي هغه به څوک ملصق وي موږ د څه ویلو کنه پوهه نشي خبره باندې امنګ چې څنګه ویلي وقت صحیح د په کلام کې چې کوم دی مولوی صاحب د قلب دیکھا اصل کې اعتراض موږ جواب وکړو اعتراض ما پرې خوستلو ما په خبره پوه شولې هم خبره څنګه کړی و چې باب دا چا باندې داخلي کې به ملصق به فرع وي تاسو ویلو او دنه ما قبل څوک یو څوي ملصق وي نو خلاصه به څه شي چې هغه مخکینه شی با رخلی او د خپل مدخول سره به را مرګري کوي یعنی اصل به خپل مدخول فرع سره مرګري کوي او د ماتن د مصنف د کلام څه مطلب دی هغه وي سوي ان يكون التبع ملصقا تبع بتوي ملصقه وي يعني دا به واست ملصق بد دین جوړ دا به ملصق شي او اصل به شي ملصق به شي نو د کلام کې اصل کې ماته سوال سره قلب دیکھا فنقول من وايو الاصل اصل دا ان يكون التبع چې وی تبع ملصقا بالاصل دا ملصق وي په واست کړی شي وی د چا سره اصل سره نو قلب سره شي یعنی به اصل کلام بد شي فنقول الاصل اصل دار ان يكون الاصل شوي دي اصل ملصقا بوستقل شوي دي بالاصل اي بالتبع تبع سره وس بكلام صحیح شي یګي لا ان يكون الاصل ملصقا بالتبع دا څنګه د اصل دي ملصق وي تبع سره تکا دي خوجه خاصانه ده تبر اصل سره ملصق کیږي نه دا چې اصل تبع سره ملصق شي واذا دخل حرف الباء في البدل في باب البيع دل ذلك على انه تب ملصق بالاصل بهرحال نو وردي مصنف په طرز معنی ویوخه ولې سه مصنف وای چې اصل دارا چې تبع د ملصق وي د چا سره د اصل سره اسی ویل کنه نه دا چې اصل د ملصق شي تبع سره یعنی تابع چی کنه اق ملصق کی اصل نه ملصق کیږي به اصل تابع شي دا څه وکنه نو وای کله چې داخل شي حرف با فی البدل په بدل کې یعنی په سمانو باندې داخل شي فی باب البیع د بیع په باب کې نو دل ذلک علی انه تبع دا به خبره دلالت کوي په باب د بیع کې چې با په چا داخله شولا با عقب تبع وای شری پس نور تش تفریعات دي ښا اب تبع یو سمن به نو ویلی باب ملصق به داخليږي فرعي کنه دا ویلو تبع لہذا په باب د بیع کې چې من کم ځای کې کتلا باب چا داخله او عقب تبع اب سمن وي او دغه په مقابل کې ببل څه وي بیا وي وسو سره دي نور تفریعات دي ښا تفریعات په دې معنی کوي چې بای په چا داخله کړي د کاغي کی تبدیلی را خیر ده تکه تبع ده سمن دي او
دا غي نه مخکې څوک چې دی هغه کې تبدیلی رااله به خیر نه دی به وای ختميږي او کو د دې الټه کاری وکړو مطلب چا باندې چې مخکې با داخله کړی واغې معنی اوس داخله نه کړله څوک چې ما قبل په غي داخله کړله اوس که بچا با داخله شوی دا مخکې غاسل وکنه اوس با داخله کو استبه شو لکه اوس تبدیلی کړای چې خیر دی مثالون معنی به پوه شي خپل وی ګورې دا اوس مثال زنه منستش خبر اوای کوم مطلب کې چې پوه شي بنه وي با بچا داخله شي غسي سمانی کنه کاغه کې تبدیلی راشي خیر دی دا تبا دا اوس که کاری الټا وکړو اڅنګ چې اصل واغې باندې اوس با داخله کړو اوس دا اصل تبشي که اوس په اصل کې تبدیلی رااله اوس به اوس خیر مثالونه روان دي ولا هذا قلنا بنا بدغره کنه حاجی دلالت کی ذالک دغه على ان دا داخله دل دبا على انه تبون شدا تبدا ملصق مسقر د اصل سرا فلا يكون مبيان او مبيا ندان چې مبيان ای تبي ويكون سمنن سمن بي ولا هذا قلنا بنا بدی معنی من وایو ملي سي په سمانی چې مدخول د بعد په سمنو باندې وی سوایو اذا قال کل جو سړي وي بيت منك هذا العبد بكر من الحنطه دا در خرج کو دا غلام ما بتا باندې بكر من الحنطه د هنتو په یو پیمانی کور یو پیمانی نوم دی ښا نو ګور باب چا داخله شوی دا بكر من الحنطه دی او باب چا داخلي کې سمن معنی نو کور من الحنطه سمن شو چې سمن شو بده کې تبدیل راشي تبدیلی خیر دی خو ګره پابت کې بینه راولې م بیا دا اکولټه شو بيت منك هذا الكر من الحنطه بعبد بای بچا داخله کړه عبد معنی اوس عبد سمن شو هغه کې تبدیل را خیر دی اکور کې بینه راولې هنتو کې وصفها وصف د هنتو بیان کو زکه مبیا سمن دی وصف بیان یکون العبد مبیان عبد مبیاوی والكر سمنا قرب سمنوي فيجوز الاستبدال به لهذا استبدال بكر د هنتو کې جایز وي قبل القبض لکه سمن دی بدلولې شي غیب زید نور غنم ورکی چې قبضه لانی ور کړی کا ولو قال وسكدسي البيت منك كر من الحنطه وصدام بیا شولا وصفاو د دې وصف بیان کو بهذا العبد التباب شا داخله شولا عبد معنی کنه دا سمن شو نو يكون العبد سمنا والكر مبيان وسبكر مبيوي ويكون العبد سلما او دا قد والسلام شي ولي سيفا بیا سلام به جوړ شي ځکه عبد به فی الحال ورکی بیا سلام چاته وي بيع الاجل بالعاجل بیا د نټدار شي دا په نقد پیسو معنی بیا سلام دته وي کنه چې پیسې ولا وسور کې به چل غنم کله وش شپږ مې بس به برا کې 2 مې پس درې مې بس دا سیده کنه دا نلته غلام وسور کو باقی را غنم به رستور کوي چې رستور کوي به سلام شو لنو ويكون العقد سلما لا يصح الا مؤجل وقت سلام کې شرط دار دا صرف مؤجل وکړه غنم په الحال نور کوي به سلام نه جوړيږي وقال علماء به سلام د لپاره شرط دار دا څنګه چې مطلق بیان کیږي وقال علماء اذا قال لعبده ان اخبرتني بقدوم فلان فانت حر مريسب انت آسان دي بقايا وس دبا خپل معنی تفریعات شروع شو قاری صاحب کا مخکې په بیا په سمنو تفریع داسې جمله معترضه منځ کې را لګه تاسو چې ما ته وخت ویل منځ کې سره جمله معترضه چې مبیا اصل لا سمن فراد او شامل چې بعد اخره چې به سمن وي هغه تبدیلی کول شي تش تفریعات بدی وشو اوس راځي د با خپل معنی تفریع کې چې د با خپل معنی سره الساق دی کا هغه تفریع یو سری چا غلام تی ویل ان اخبرتني بقدوم فلان فانت حر کتا مال خبر راکو بقدوم فلان د فلانی پراتلو باندې دی خبر راکو ګوره با داخله د قدوم فلان باندې یعنی دا ان اخبرتني ملصق بقدوم فلان ملصق به شو یعنی دا خبر کچری ملصق شو په واسطه د قدوم فلانی سره دا جرا کو تبع آزاد وي نو کدی دوله خبر ورکو چې پلانې را لیدا آزادیږي رښتیا خبره ورکو او که درو خبره ورکو به نه آزادیږي ولی مناسب دلته دا خبر ملصق دی قدوم سره او درو خبر کی چی خبر د قدوم سره ملصق نه خبر وی قدوم خو به کې نه کنه وینه شنو خبر مانی تفریق په چاره باندې په باب باندې کنه اخبرتني ملصق بقدوم قدوم چې ملصق به دا نو د دې کلام معنی دار چې دا خبر په واسطه د قدوم د پلاني سره علبه تازه دي نو که خبر ورکو رښتیا راغله وزاديږي با ولی خبر په واسطه شو قدوم د پلاني سره او که خبري ورکو اولان دروغ خبرونه راغله سی او ته ویل رااله اوس نه زاديږي
ولی خبر چې دی وخت ملصق نشو چا سره قدوم فلان سره دا با معنا نه نه بیګي مولوی شه. قال علماء اذا قال كل شيء ويسال لعبد خپل غلام ته ان اخبرتني کتا خبر را کوم تا بقدوم فلان فلانی براتک مانی فان تحر تبازات وی نو فذلك على الخبر الصادق دا خبر کم نه کې واقع کی کله چې خبر صادق وي ولي يكون الخبر دې لپاره چې خبر ان اخبرتني دا ملصق شي د قدوم سرا او قدوم سرا له ملصقيږي چې رشته راغلي قدوم شوي عرب ور سره به واستکی فلو اخبر كاذبا کړه درو خبر وکړو لا يوتقو غلام نازادي لا یاد يوتقو سینه بازادول شي غلام کا آزادول بنشي ولی زکه خبر ملصق د قدوم سره نشو ولی قدوم مشته نه نو صبر سره به واسطه شي نه بیګي مونږ شي. ولو قال ان اخبرتني ان فلانا قدم دسی ودی ویلې تاسو لږ وګورئ ان اخبرتني ان فلانا قدم کتا خبر را کومه ته چې بلانه راغله دي تب آزادي بابا نشته پکې کې خیر دي دسی دا کنه نو هغه ته به خبر ورکو چې راغله ام آزاديږي هغه خبر ورکو چې راغله دي آزاد شو کرشته راغله هم او کني راغله هم دواړو صورتونو کې ولی خبر وینو دروغ ویم خبر دیو کرشته ویم څه دي شلوار ہوتا ہے چاہے اپنا ہو اور چاہے بیوی کا. بلوچستان وزیر اعلی او کنه پردې خځې پرتګي شولې و دا مشهور خبره شوی و چا ته چې لګه خځې پرتګ دي د څه حساب دي په لاین په وخت کې نه ولې ونه وزیر اعلی مولانا صاحب چې خان دي نو ته پر خځې پرتګ دي وای شلوار ہوتا ہے چاہے اپنا ہو اصل کې ڈگری ہوتا ہے نو خلق په سیاسي جوړ کړه ڈگری ہوتا ہے چاہے اصلی ہو یا جانی نو خبر ہوتا ہے چاہے صادق ہو یا کاذب دې ویږي کنه خبر خوده کنه د متداولی کته خبر ما ترا کو د دې خبرې چې بلانه راغله دي بس تبا آزاد وي خبر یو تور کو کنه ته چې لکه کاذب دي نو خبر دې کنه دي السا خبر هو په کې نشته دي بس د دې دوه سره دي. ولو قال کشری ویل ان اخبرتني غلام تی ویل تمہار خبر را کشری تا خبر را کو چې ان فلان قدما چې بلانه راغله فانت حرنت بازاد وی فذلك على مطلق الخبر کلام به بچا واقعي مطلق خبر معنی فلو اخبرو کچری خبر مولا دور کو کاذبا دروغ به هم وثقا آزاد ولي بشي عتق ازاديږي با. ولو قال لامراه ان خرجت من الدار الا باذني فانت كذا مولي سبدا هدايه خبر دي دایا دي کې قال بل راضي کڅوک بنځم کی کڅوک شپګم کی څنګه به تیری شي یو څه وړه دوره کی کنه هغه نه بس تیری شي برانه دای نکاح کې براشي کا خځه ته وای مولي سبه ان خرجت من الدار الا باذني فانت كذا فانت مثال طالق انت طالق نه وته ویل دې کلام انا سره ان خرجت دا ملصق دي الا باذني دا شری مولي سبه ملصق به دي د سیدا کنه نو دې حکم دار کدا خزه په کومه پیر کې وزي ار پیر کې به اجازه غواړي کني طلاق یو اجازه مانی کار نه کیږي ار پیر کې به اجازه غواړي ولی خروج چې کله ملصق د اذن سره او دقه مستثنا دي کني طلاق وي خروج چې کله څو ملصق وي ملصق د چا سره اذن د سړي سره خاون سره نه پیږي پی کوس داسې خروج وشو د خدا ویلی کنه کستا خروج هغه چې ملصق زما د اذن سره او خو خیر دی کدین غیر او تب طلاقي کم خروج چراله او د اذن پکې نو طلاقيږي کلم چراله شل کاله بس راله هم طلاقيږي ونه رسیدي ځکه بعد فلما في الحال بهرحال. ولو قال كل سري ويل امرا دي خذيتا ان خرجت كچريت بار شولي دارنا الا باذني مگر اغه خروج چې زما د اذن سره ملصق واغي کې خیر دی فانت كذا مطلب فانت طالق تحتاج اخذ محتاج بخروج کی الى الاذن كل مره اذن تفار بیرکی ولی اذ مستثنا چوم لي سب کوم شی چې مستثنا کړي وغه خروج ملصق بالاذن او خروج ملصق د چا سره اذن سره فلو خرجت في المره الثانيه بدون الاذن کدو یو پر اجازه وغوښتلو او تعالی طلاق هونه شو لکنه مستثنا کدو پر او تعالی بغیر د اذن نو طلقت طلاقيږي با. ولو قال كذا سيوتي منسب ان خرجت من الدار الا ان اذن لك بانشتري د
دا خبر هدايه کې بل راضي تاسو لا به وای چاله یو بیر وای یو بیر کې اجازه دی بل بیر کې اجازه دی یو بیر کې مستثنا ده الا دلتم ده یو حالانکه حکومت دواړو بیل بیل دي خلم ده کنه دي اصل کې موږ دا خبر باندې ځکه نه پیګو چې موږ باندې پیژنو چې باکه څلو پدا نو ګوري کوته و ان خرجت کچری ته اوتلی من الدار د کورنا الا ان اذن لك مگر دا چې اجازه درکو ته به طلاق ای نه کې به اجازه تو غتلو وتلا نو طلاق نه ده ځکه اجازه تی ورکوله داغه نه پس که بغیر د اجازه ته وتل هم نه د طلاق ولذلته هر خروج ملصق د اجازه سره نه دی ولی نه دی بانشته ولو قال ان خرجت من الدار الا ان اذن لك مگر دا چې اجازه درکوا فانت طالب شو فذلك على الاذن مره دا کلام په کوم چا باندې واقع کی یو به اجازه تو کو بس پورا ده حتى لو خرجت مره اخرى کچره دیوم پیر وتلا بدون الاذن بغیر د اجازتنا لا تطلقون طلاقيږي وفي زيادات کې راغلي اذا قال ايو سري وي زيادات کې محمد سبري کړي یو سره خزي ته وي انت طالق بمشيئه الله ته طلاقي بمشيئه الله بایر اوري دا یو او باراده الله دوا او بحكم الله دري پدې کې یو معنی نه طلاقيږي ولې دې کې معنی دا چې طلاقي هغه طلاق چې کوم ملصق دی د الله د مشیت سره هغه طلاق چې کوم ملصق دی د اراده د الله سره هغه طلاق چې ملصق دی د حکم د الله تعالی سره نو ملصق به مشیت اراده حکم شو دا څه ده کنه او ملصق به پته نه لګي د الله د علم پته چاته لګي د الله د حکم پته لګي د الله د اراده لګي چې دلته دا حکم دی دا اراده ده پته خو نه لګي شنه لګي دا کلام بلغ وای کا طلاقی کی معنا انت طالق بمشيئه الله تعالى او باراده الله تعالى او بحكمه لم تطلق طلاقي ځکه ملصق به غیر معلوم دی